دینی منورین بهر یو صحرا و هغې ته لاړ چې هغې ته ورسېدو غسل یې وکړو چې غسل یې وکړو څه ګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی نبی علیه السلام ورته فرمایله که ته خو بیا واپس رالی ته خو مونږ پورې نه ښودې ځکه نه د الله پاکه پیغمبره دا ځل چې واپس رالم که نه ما ته کلمه وایه دې نه راغلی یم د یمامې قبیلې سردار و د هغه نوم سمامه بن اسال و دا سردار د یمامې قبیلې چې دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن او د نبی علیه السلام ګستاخ هم و ته به د نبی علیه السلام ډېره سخته ګستاخي کوله ډېر ناکار دشمن و دی د نبی علیه السلام چې کله نبی علیه السلام د دې ګستاخۍ نه تنګ راغی که نه د ده د بدو ردو ویلو نه نبی علیه السلام تنګ راغی نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی دی خو چې کوم ځای ولید نو دی قتل کوي دا سمامه قتل کوي د ما ته ډېر تکلیف راکو نو د دې غزا نه چې کله صحابه کرام واپس راتلو نو دا سمامه په لاره باندې روانو مکې مکرمې ته تو د خپلې علاقې نه روانو مکې مکرمې ته تو نو صحابه کرامو چې وپېژنده چې دا خو هغه سمامه دی چې کوم نبي علیه السلام ته کنځلې کوي کوم چې د نبی علیه السلام سخت دشمن دی کوم چې نبی علیه السلام فرمایلی دی قتل کوي راشه یوازې روان دی چې ګرفتار یې کړو نو صحابه کرام چې د دې غزا نه واپس راتلو نو دی په لاره باندې ګرفتار کړو چې ګرفتار کو د غزا نه چې راورسېدل نو دیم د ځان سره راوستو نبی علیه السلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبره د یمامې قبیلې چې کم سردار و سمامه هغه تا ته چې کنځلې ډېرې کوي تا چې په بدو باندې ډېر یادوي د الله پاک پیغمبره ژوندی خو مو نیولی دی مو راوستو اوس ستا مرضي چې ته ورسره څه کوې هغه ورسره وکړه نبی علیه السلام ورته فرمایله لکه ته سمامه وي او زه سمامه یم نبی علیه السلام فرمایله د مسجد نبوي په دې ستن پورې وتړئ په دې ستن پورې وتړئ نو صحابه کرامو دې په ستن پورې وتړو شپه شوله نبی علیه السلام سهار مانځل چې راوته دی په ستنه پورې تړلی شوی دی نبی علیه السلام ورته فرمایل کیف حالک یا سمامه سمامه څه حالت دی شپه په خیر وته څنګه چل دی او څنګه مسلمانېږي که نه نو دې سمامه ورته وویل یو خبره زما واوره کو چرته قتل کوي مې نو قتل مې کا کو وجنې مې نو څه مې کا ومې وجنا قتل مې کا زه معمولي سړی نه یم د یمامې قبیلې سردار یم ډېر غټ نوم دې راباندې کېږي خلک به وایي چې د یمامې قبیلې سردار یې ووجې معمولی سړی نه یم زما په مرګ دې لوی نوم کېږي نو که وجنې مې نو ومې وجنه نوم به دې وشي او دویمه خبره دا ده که چېرته فدیه غواړې نو راته ووایه څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله راولېږم د روح قبیلې سردار یم ډېرې پیسې به له درکړو که فدیه غواړي او درېیمه خبره دا ده چې کو ازادۍ مې او احسان را باندې کوي نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکومه ستا به ډېر شکرګزار یم ستا به ټول عمر احسانمن یم او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکړم نبی علیه السلام هېڅ ونه فرمایل مخکې تې لاړ غلی
د سهار مونځ یې وکړو بس صحابه کرام خواره شو ورځ تېره شوله صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري هغه چې د نبی علیه السلام کوم ادب کوي کوم احترام کوي کوم عزت کوي د هغه هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري دویمه شپه راله شپه تېره شوه په دویمه شپه باندې چې د سهار مانځه نبی علیه السلام راته بیا ترېنه تپوس کوي کیف حالک یا ثمامه ثمامه حالت دې څه دی څنګه څه وایي د ورته وی هغه درې خبرې دي اکه درې خبرې دي کو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دې را باندې کېږي د لوی قبیلې سردار به قتل کې خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي او کو فدیه غواړي نو ووایه چې خپل قوم ته سوال جواب وکړمه چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي او کو ازادۍ مې نو احسان به راباندې وکړي ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکړو نبی علیه السلام ورته بیا غږ ونکو دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک کو زه ته وې نو موږ به ورته څومره بدې ردې ویلې وې ښه یو پل ته دې راته کنزل کولو بدې ردې دې راته ویلې اوس زما په غریب کې بیا داسې نیغې نیغې خبرې کوي بیا نیغې نیغې خبرې کوي نبی علیه السلام ورته هېڅ ونه وایي لاړ بیا د سحر مونځ وکړو صحابه کرام خپل اعمال وکړو خو ثمامه ګوري ښه دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شوې دا دی ګوري نبی علیه السلام ته هم ګوري صحابه کرامو ته هم ګوري چې څنګه اعمال کېږي څه طریقه ده په 3مه شپه باندې چې نبی علیه السلام د سهار مانځه را راوته که نه نو بیا یې ترېنه تپوس کوي وایي کیف حالک یا ثمامه ثمامه حالت دې څه دی څه وایي وی هغه 3 خبرې دي اکه 3 خبرې دي کو ازادۍ مې نو لوی نوم دې را باندې کېږي او کو چېرته فدیه غواړي نو ووایه چې څومره فدیه دې په کار ده چې هغه درله درکړم او کو ازادۍ مې احسان به راباندې وکړي دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم صحابه کرام په انتظار چې نبی علیه السلام خو مخکې هم د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو ولیدو دې قتل کوي او نبی علیه السلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکو ځکه د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکو په یو کار کې به مشوره ورکوله چاله 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه فکر وکړه په هر کار کې به نبی اسلام 3 فیرې ورکولې نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو مخکې هم د قتل حکم نبی اسلام کړی و صحابه کرام په دې انتظار و چې اوس به نبی اسلام فرمایي چې اخوای بوځئ سر تینې ووهئ قتل یې کوي دې نه سمېږي خو نبی علیه السلام چې څنګه مونځ وکړو که نه نو ثمامه ته متوجه شو وی قد عفوت عنک یا ثمامه ای ثمامه ما ته معاف کړې صحابه کرامو ته وفرمایل وی دې پرانځه چې ځان خپل کلي ته پرېږدوئ چې دی ځي دی ما معاف کړو پرېږدوئ صحابه کرام حیران شو چې ګوره نبی علیه السلام خو چېرته دومره مهلت چاته نه دی ورکړی 3 ورځې مهلت هم ورکو نبی علیه السلام دته مخکې هم د قتل حکم کړی و او اوس نبی علیه السلام فرمایي چې پرېږدوئ ځه چې ثمامه یې څنګه پرېښوده که نه دی روان شو روان دی اخوا یو د مدینې منورې نه بهر یو صحرا و هغې ته لاړ
چې هغې ته ورسېدو غسل یې وکړو چې غسل یې وکړو څه ګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی نبی علیہ السلام ورته فرمایله که ته خو بیا واپس رالی ته خو مونږ پورې نه خودې ځه که نه د الله پاکه پیغمبر دا ځل چې واپس رالم که نه ما ته کلمه وایه دې له راغلی یم زه دې له راغلی یم چې ما ته کلمه ووایه دا لاس مبارک پې راکه د نبي علیه السلام په لاس کې خپل لاس کېښود او کلمه وویلې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته وویل وي د الله پاکه پیغمبره ما ته په کلو کې بدترین کلی ناخوښه کلی چې هغه مدینه منوره وه ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوله ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوه دومره مې د دې نه نفرت و او ما ته به بدترینو مخونو کې ستا مخ و زما ستا د مخ نه ډېر زیات نفرت و وی د الله پاکه پیغمبره واوره قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوښ کلی اوس چې د هغه مدینه منوره ده او په مخونو کې راته خوښ مخ چې دی د الله پاکه پیغمبر هغه ستا دا مخ مبارک دی ما دا 3 ورځې ولیدل تا زه په ستر پورې تړلی وم خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي مونږ خو څه لیدلي نه وو مونږ خو د اسلام نه ناخبر وو دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل هغه د نبی علیه السلام د اخلاقو نه متاثر شو د الله پاکه پیغمبر ما درته کنزل کړي دي ما په بد نوم یاد کړی کو ما ته ته میلاو شوې ما ستا مرګ خپل فخر محسوسوه ما خپل فخر ګڼو خو د الله پاکه پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته مې کنزل کړي وو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو ما ترې نه انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زه کور ته ځه بیا دې معاف کړم چې کور ته ځه د الله پاکه پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي د بل چا نشي کېدی د دې نه یو مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانیږي اسلام راوړي د هغې نه اول غسل کول دا څه دي مستحب طریقه دې وجې نه دی هم لاړ اخوا صحرا ته څه یې وکړو غسل یې وکړو بهرحال دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارکه وو دا اخلاق د نبی علیه السلام د یو مسلمان سره نه وګورئ دا سمامه په دې ټیم کې مسلمان نه و دا کافر و عام کافر هم نه و د نبی علیه السلام بدترین دشمن و هغه دشمن و چې نبی علیه السلام ته به یې کنځلې کولې نبی علیه السلام به په بدو خبرو یادو هغه دشمن چې نبی علیه السلام له راغی نبی علیه السلام پې وس هم بر دی وس یې پې هم بر دی خو نبی علیه السلام ورته بیا وایي ځه ما معاف کړي نن دا اخلاق د کافر سره پرېږده موږ د خپل مسلمان سره نشو کولی هغه مسلمان پرېږده په کور کې د خپل رور سره نشو کولی رور چې رور ته خبره کوي ته به وایي چې په مخ د ځمکه چېرته بدترین دشمن د ده دا رور دی داسې ده که نه ده په کور کې چې رور ته خبره کوي که نه داسې ناکاره خبره ورته کوي چې ته به وایې په مخ د ځمکه د ده نه علاوه بل دشمن څوک نشته دی چېرته غټ دشمن یې دا دی چې تپوس یې وکړي دا خو سکرونه دي دا خو د یو مور او پلار نه فایده دي
او دې خبرو ته وګوره ته به و چې درته دا د یو بل د وینو تږي دي دا موږ په اخلاقو کې دی حد ته رسېدلي یو اخلاقو کې دی حد ته رسېدلي یو بیا د ګاونډي سره خبرې کول د سړي نه تپوس وکړي نو هغه به ته د ګاونډي په بدو باندې نه مړېږي دا ولې څه وجه ده دا ټوله وجه دا چې موږ د اسلام نه ناخبر یو موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو مبارکو فتح نشته دی تاسو به هغه مشهوره واقعه د نبي علیه الصلاة والسلام اورېدلي نبی علیه الصلاة والسلام د یوه غزا نه را روانو غرمه ټیم شو صحابه کرام ستړي دي نبی علیه الصلاة والسلام هم ستړی شو صحابه کرامو ته وفرمایل ځای لکه ارام وکئ چې لږ دمه شو دا غرمه لږ کم شي بیا به ځو ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټیو سورو ته لاړو یو ځای وده شو بل ځای وده شو ځای په ځای باندې نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سملاستو سترګې ورلې وده شو په دې کې یو کافر و چې وی کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته وی راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده دا خو غټه موکه ده راغې د نبي علیه الصلاة والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته چې د تیکې نه راویسته د نبي علیه السلام سترګې وغړېدې چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني زما نه به دې څوک بچ کوي اوس تا به اوس زما نه څوک بچ کوي خوا ته خو دې څوک شته هم نه چې اواز ورته وکړي تش لاس او توره زما په لاس کې ده من یمنعک مني اوس به دې زما نه څوک بچ کړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الله څوک مې به درنه بچ کوي الله چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل الله په هغه رفې راغی توره یې د لاسه ورتاوه شوه توره یې د لاس نه ورتاوه شوه نبی علیه السلام تورې ته لاس کو چې تورې ته لاس کو که نه نو کافر ته وایي من یمنعک مني اوس په تا زما نه څوک بچ کوي زه خو درنه الله بچ کړم خو تا به اوس زما نه څوک بچ کوي کافر ورته وویل وی ستوره ستا په لاس کې د چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده د نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی زما معاف کړې زه درته هېڅ هم نه وم ما معاف کړې چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته څنګه وفرمیل ما معاف کړې هغه وی د الله پاکه پیغمبره کلمه راته ووایه زه مسلمانېږم ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه توره مې رېستلې وه ما خو نه پرېښودلې خو توره چې ستا لاس له درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبي علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي او مسلمانان شوي دي هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل د هغه اخلاقو ته به یې وکتل د هغه اعمالو ته به یې وکتل هغه به په دې شور شو په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی اسلام رښتینی دین دی وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی په ایمان یې ووایي داسې به یو کافر یي چې موږ یې ځان سره وساتو هغه زموږ نه متاثره شي ایمان راوړي هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي نو هغه په خپل کفر شکر وباسي ولې
الله دې نه کړي که چېرته یو کافر داسې وشي جومات ته خو یې راتله منه دي خو که یو کافر د جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي دغه حالت دی نو دوکه ده فراډ دی وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي یو اخلاق یې رانه ختم کړي حلال او حرام یې رانه ختم کړي ده صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې پای کې مونږ بد اخلاقي ورور د ورور سره ولې نه لګي څه وجه ده دا خو د یو مور پیدا دي په یو رحم کې دواړو لتې والي په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي د یو مور نه پیدا دي په یو غېږه کې کلار شوي دي په یو پینډې ډوډۍ خوړلې ده اوس دا ورور ولې د ورور دشمن دی ولې د هغه د وینو تږی دی څه وجه ده دغه یو له 100 روپو دپاره د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې رور د رور صرف په پیسو دشمن دی په جایداد دشمن دی دا خبرې دې لرې که منځ کې هېڅ هم نشته دی دا موږ د مال محبت دې حد ته ورسولو د مال حرص دې حد ته ورسولو چې رور یې د رور دشمن کو رونو دنیا ځان سره وړلی نشي حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان مړ شي د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي د قبره پورې د ده سره 3 څیزونه ځي 2 څیزونه ترې واپس کېږي او یو څیز د ده سره ځي 3 څیزونه د سره د قبره پورې کم ځي یو د ده سره د ده عمل ځي دویم د ده سره د ده مال ځي دریم د ده سره د ده رشته دار ځي جنازه یې اخیستي خپل خپلوان پسې شاته روان دي د قبره پورې ورسره ځي مال یې ورسره م اخیستی مال څه شی دی دی چې په کم کټ کې پروت دی او دا کم کمبل پې خور شوی دغه مال دی که نه نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا 2 تېنه واپس کېږي کم تېنه واپس کېږي خپلوان او مال مال تېنه هم خلک لرې کي تش باغې لټې پاغې کپړه کې پاغې بیکاره کپړه کې چې د کفن کپړه د پای کې په لحد کې کېدي او قیمتي کمبل چې پې خوري هغه تېنه راټول کړي راوړي چې کور ته که نه یې ترې راوړي کمبل پې څوک په قبر کې غوړی کمه بړستن کمه کمبل چې پې خور شوي هغه تېنه راوچت کړي واپس یې ترې راوړي هغه بېکاره کپړه کې دی انغښتې رانغښتې پای کې په لحد کې کېدي مال تېنه هم واپس راځي خپل خپلوان تېنه هم واپس راځي چې څنګه پې خاورې ور واوړي لکه زه چې زه وي حجرې ته ځو هلته به میلمانه نو مال تېنه هم واپس شي خپل خپلوان تېنه هم واپس شي لحد ته د ده صرف یو شی ځي چې هغه د ده عمل دی د ده عمل دی کو نیک عمل یې کړی مو سره لحد ته لاړ کو بد عمل یې کړی هغه ورسره هم لحد ته لاړ هغه ورسره لاړ دغه یو څیز دی چې دا دی نه پرېږدي دغه یو څیز دی چې نیک عمل دی په جنت به یې دننه کوي دغه یو څیز دی چې بد عمل دی په جهنم به یې دننه کوي هله هغې نه به یې پرېږدي مونږ د پیسو دپاره دشمنۍ دي ترفګنۍ دي نالګۍ دي د یو بل سره
دا سوچ مې نه دی کړی چې په دې کم مال باندې زه ضرور سره جنګېږم سار له چې مړ شم که دا مال پاتې څه به کېږي بیا د مال مینه او محبت دا د زړه نه ایستل پکار دي او د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه کېدل پکار دي مونږ کې د الله یره ډیره کمه ده ډیره یره کمه ده الله دې زموږ په زړونو کې د الله یره پیدا کړي زموږ منځونو ته وګورئ که نه جماعت خوشی پروت دی آخر زمانه ده جماعتونه خوشی پراته دي بازارونه آباد دي دکانونه آباد دي بیٹکونه آباد دي اجری آباد دي خو ویران او وران پراته دي او شړ پراته دي هغه د الله کورونه او جماعتونه دي شاش دی د مانځه په ټیم کې جمعات ته راشه له شل تنه به یي د دې مسجد د دیوال نه بار شه په دکان په دړه باندې د دکان په مخې کې به لس تنه اسې ولاړي اسې به ولاړي خو مانځلې نه راځي د سهار په مانځه کې وی دلته بالکل سوکینه ما اورېدلي دي زه خو پخپله نه یم خو ډېر کم کسانې دلته د سهار په مانځه کې دا د نیمو شپو پورې ناستي یا به تاشونه کوي یا به کریم بوډي کوي یا به په نورو نارواو سري یا به موبایلو ته ناستي ټیک ټاک او فیسبوک به کوي د شپې 1 بجه 2 بجه چې سترګې به پټې شي 2-3 دقیقې وخوري ورپرېوځي چې نور پې ګرم شي راپاسي سهار مونځ نشته د سهار مونځ پاتې دی د الله نه هم نه یېرېږئ په کومه ځمکه چې ته خدای دا ځمکه درته خیرې کوي ظالمه پاسه زه خو د الله تابعدار یم په ما ولې پروت یې ته خو د الله نافرمانې آواز د جماعت نه کېږي حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم مونځ غوره دی د خوب نه بیا هم ته په دې ځمکه پروت یې د الله جنگ ته مونږ مټې والي دي هر کار دپاره زمونږ ځایونه آباد دي خو کو شړ دي او وران دي هغه زمونږ جوماتونه دي په ځوانانو کې به داسې ډېر کم ځوانان چې هغه جومات ته راشي او د الله د یېرې نه 2-3 اوښکې توی کړي زمونږ د ځوانانو اوښکې چې تویږي هغه ډرامو ته تویږي هلکه ډېره غمجنه ډرامه ده سړی جړی د ده اوښکې فلمونو ته تویږي ډېر ښه فلم دی اوښکې ورته سړی بهیږي جاړي ورته زمونږ د ځوانانو اوښکې ډرامو فلمونو ته بهیږي چېرته د الله یېرې ته د ځوان اوښکه ونه بهیدله راشه د تهجد په ټیم کې په جومات کې ودرېږه دا خپل ګناهونه ځان ته رایاد کړه وجاړه الله ته الله دا زه څه کومه الله دا زه په کومو نارواو کې سر یم الله ښکلې ځواني دې راکړې زما دا ځواني په څه کې تېرېږي الله زمونږ د ځوانانو زمونږ د خویندو زمونږ د میندو اوښکې د الله د یېرې نه توی نه شوې هغه فلمونو او ډرامو ته تویږي جاړي ورته په داسې قوم به الله رحم کوي په داسې قوم به د الله عذابونه راځي الله امام سیوطي رحمه الله فرمایل
د بچو 15 صفات دي د ماشومانو 15 صفات دي کو دا غټان په ځان کې پیدا کی دا غټان د الله اولیاء دي دا غټان چې په ځان کې پیدا کی دا د الله بیا څه دي اولیاء دي کو د ماشومانو د 15 صفات دا غټ خلک په ځان کې راولي یو به امام سیوطی رحم الله فرمایل وی ماشومانو ته د رزق زیاته پروا نه دا د ماشوم صفت ته چې د رزق پروا ماشوم سره دا پروا نه چې روړی به یي که نه به یي میلاو به شي او که میلاو به نه شي امام سیوطی رحم الله فرمایل وی کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی کنه نو دا د اولیاء الله صفت دی چې یو ټیم ډوډۍ وخوري که نه دی شکر الحمدلله بل ټیم زما رب شته راکوي به یې راله د ماشومانو یو صفت دا دی چې د سره د رزق زیات پروا نه دویم د ماشومانو دا صفت دی چې کله دی بیمار شي نو دی ګیلې شکوې نه کوي فریادونه چاته نه کوي چې یاره داسې ما و نه ښه کېږم او خو خراب شوم او کټ کې نو ماشومان د خپلو بیمارو شکوې او ګیلې چاته نه کوي نو د اولیاء الله یو صفت دا دی چې دی به د خپلې بیمارۍ ګیلې مخلوق ته نه کوي دیک غواړي نو الله ته به غواړي الله دا بیماری هم تا راوستې ده الله شفا به هم ته راکوي الله بیماری هم ته راوستې ده الله صحت به هم ته راکوي الله ما ته روغ جوړ صحت د خپل عبادت دپاره را نصیب که دا دعا غواړه او دریم صفت د ماشومانو دا دی چې دوی خوراک یو ځای کوي ماشومان په پینډه باندې کښېني ډوډۍ یو ځای خوري که نه نو که دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کړي دا د اولیاء الله صفت دی چې په یو ځای ډوډۍ خوري ځکه په یو ځای ډوډۍ کې څه شی دی برکت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله په جمع کې برکت ایښی دی الله په جمع کې څه ایښی دی نو هر کار چې په جمع کېږي په هغې کې به برکت وي نو ډوډۍ چې په شریک خوړلی کېږي په هغې ډوډۍ کې څه وي برکت وي او څلورم دا چې ماشومانو کې دا صفت دی چې کله ویریږي نو د سترګو نه یې اوښکې بهیږي ماشومان چې ویریږي نو د سترګو نه یې څه کېږي اوښکې بهیږي کو دا صفت په دې غټانو کې پیدا شو که نه چې دوی د الله نه ویریږي او د سترګو نه یې اوښکې روانې شي دی د الله ولی دی بیا د الله ولی دی ته وایي چې دی به خپل ګناهونه یادوي دته چې کله جهنم یادېږي د سترګو نه به اوښکې ځي د ماشوم صفت دا دی چې دی کله یریږي دی جاړي د سترګو نه یې اوښکې بهیږي دا غټ خلک هم چې کله د الله نه ویرېده او د دوی د سترګو نه اوښکې روانې شي دا د الله بیا څه دی ولی دی ده او پنځم صفت دا دی په ماشومانو کې چې دوی جګړه وکړي نو روغه ډېر زر کوي دلته جګړه وکړي او دلته کیسه یې بیا یو وي دا د ماشومانو صفت دی نو که دا صفت په غټانو کې پیدا شو چې تو میوې مې پکې راځي جګړې به راځي خو ګورې هلکه زړه کې به یو بل ته سپریدونه ډایرکټ په صلح کوو نو دا د نیکانو خلکو صفت دی ښه نو په هغې کې یو خبره دا وه چې د ماشومانو سره د رزق پروا ډېره نه وي دویم چې ویریږي نو جاړي نو خبره مې دا کوله چې د رزق وعده الله کړې په دې مال پسې ډېر مه لګئ او د الله په در کې جاړئ الله ته الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالی دې موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو موافق د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي موږ کې هره طریقه شته دی
هر قوم طریقه را پکې شته خو کو نشته را پکې نه هغه را پکې د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې نشته زمون غم ته وګوره زمون خادی ته وګوره څومره رواجونه دي پکې څومره ناروا کارونه دي پکې کو نشته زمون په غم او خادی کې نو د نبی علیه السلام طریقه پکې نشته طریقه پکې د هندوانو هم شته د انګریزانو هم شته د عیسایانو هم شته د هر قوم طریقه پکې موجود ده خو کو نشته هغه پکې د مسلمانۍ طریقه نشته دی الله تبارک وتعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام